سهیل آفریدی د عمران خان د رهائی دپاره یو ډیر غټ تحریک شروع کولو والا دی چې د هغې دپاره به 27 مارچ نه باقاعده شروعات کیږي. د هغې حوالې سره هم ډیر غټ اپډیټس دي. بل د عمران خان د سره د ملاقاتونو ورځ وه پرون چې یو ځل بیا عمران خان سره ملاقاتونه نه دي شوي. د عمران خان خویندې یو ځل بیا په احتجاج باندې ناستې شوې وې چې د هغې حوالې سره هم ډیر غټ اپډیټس دي. بل یو مشهور صحافي دی ایثار رانا، هغه د عمران خان حوالې سره ډیر اهم بیان جاری کړی دی. د عمران خان او د نواز شریف کمپیریزن یې کړی دی او بل د عمران خان او د اسټابلیشمنت په روغه اوشي کنه د حوالې سره صحافي ایثار رانا چې څه خبرې کړي ده سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. ډیر اهم اپډیټس دي، ډیر غټ بریکینګ نیوز دی په دې ویډیو کې. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهلا د عمران خان د رهائی دپاره چې کم پلان د سهیل آفریدی دی په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو، چونکې د پی ټي آی لیډرشپ دا دعوه کړې وه چې موږ به د اختر نه پس د عمران خان د رهائی چې کم پلان دی کم تحریک دی هغه به شروع کوو. نو سهیل آفریدی به په 27 مارچ د عمران خان د رهائی دپاره چې کم تحریک شروع کېدو والا دی د هغې دپاره به باقاعده یو ممبرشپ پروګرام شروع کوي چې کوم په پېښور کې دفتر دی د دوی موټروې سره پېښور موټروې د چې کومه لار راکو شوې ده هلته د دوی دفتر دی چې هلته باقاعده د دوی ممبرشپ شروع کېږي. یعنې د پی ټي آی چې څومره هم کارکنان دي یا لیډرشپ دی هغوی به راځي او باقاعده د دغه تحریک ممبرشپ کارډ به اخلي. دغه تحریک کې به خپل نوم لیکي چې بالکل موږ د دې تحریک حصه یو او موږ به د عمران خان د رهائی دپاره دا تحریک چلو. نو تحریک ممبرشپ چې کوم پروګرام دی هغه به 27 مارچ نه سهیل آفریدی په پېښور کې شروع کوي. جی بل پرون یو ځل بیا د عمران خان سره د ملاقاتونو ورځ وه. د عمران خان درې وړه خویندې عمران خان سره ملاقات دپاره تللې وي چې عمران خان سره د هغوی ملاقات نه دی شوی او د ملاقات نه پس د عمران خان خویندو یو ځل بیا یو درنه کړې ده، یو احتجاج یې کړی دی چې زموږ دا ملاقاتونه عمران خان سره ولې نه کېږي. یو مشهور صحافي دی د عمران خان حوالې سره چې هغه کمې غټې خبرې کړي دي. ایثار رانا عمران خان باره کې ویلي دي که عمران خان به په جیل کې مړ شي خو نواز شریف 2 به ځان نه جوړوي، یعنی ډیل به نه کوي. عمران خان به په جیل کې مړ شي خو ډیل به نه کوي، په ډیل باندې به بهر راونځي. او ما ته پته ده چې فیصل اساس چې څومره هم دي ای په یو مرحله هم عمران خان نه رها کوي. فیصل اساس چې کوم خلق دي هغوی په یو شرط هم عمران خان نه رها کوي او دا ممکنه نه ده چې هغوی عمران خان رها کړي. که څه معجزه وشو نو هغه بېله خبره ده، ځکه پاکستان وایي د معجزاتو ملک دی، کله هم څه کېدی شي، اني ټایم څه معجزه کېدی شي. خو د اسټابلیشمنت او د عمران خان چې کوم پوینټ آف نو کوم پوینټس دي هغه عمران خان او اسټابلیشمنت دا وخت په پوینټ آف نو ریټرن باندې ولاړ دي. مطلب عمران خان او اسټابلیشمنت یو بل سره فیس ټو فیس هغې چې کوم لاین دی هغې باندې یو بل سره نه اګري کېږي، یعنی عمران خان او د اسټابلیشمنت روغه نه راځي. او د عمران خان چې کومه رهائی ده هغه وایي امپوسیبل ده، هغه ناممکنه ده. که څه معجزه وشو هغه بېله خبره ده، خو د عمران خان رهائی فی الحال ناممکنه ده. دا څوک وایي؟ دا یو مشهور صحافي دی ایثار رانا، هغه د عمران خان حوالې سره دا بیان جاری کړی دی. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس وو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. والسلام.